دې موقع او د دې وخت د مناسبت سره دو څلور خبرې تاسو ته کومه په حیثیت د مسلمان چې هر مسلمان په ذهن کې دا خبره پرته د میاشتې ته ویل شي ربیع الاول حضور پاک په دې میاشت کې تشریف هم راوړلی دی او په دې میاشت کې تشریف هم وړلی دی یعنی تشریف آوری هم په دې میاشت کې شوی دی او د دې جهان نه هغه جهان ته تشریف وړلی په دې میاشت کې دی او محبوب انور دنیا تراسی د ګل پروز او د جمهور علماء قول دی چې 12 ربیع الاول دی دا د جمهور علماء قول دی حضور پاک دنیا ته چرازی یو عجیب شان سره راځي د حضرت عثمان والده فرمایي وی روتما وی بیت الله شریف ته وکتل وی بیت الله شریف داسې درغان منور دی دا اسمان دا ستوري ښکته راغلي دي صفه مشفا محمد رسول الله یعنی د هدایت ستوري ټول دنیا ته راغلي او د کفر تیار لاړه او د ایمان رڼا راغله نو بیت الله شریف د تمام عالم اسلام مرکز دی درنا ډک دی د حضور پاک هر خبره د هدایت ستوره د ستوره قران کریم وی والنجم اذا هوا د هوا دو معنی دي یو خطرات یو پورته خطر او دواړه ورته رسېږي والنجم او قسم خورم په محمد رسول الله باندې چې د هدایت ستوره دی اذا هوا کله چې د پورته نښکته راغی او اذا هوا کله چې د ښکته نه پورته په شپه د معراج باندې تشریف یوړه دواړه معنی دي حضور پاک دنیا ته تشریف راوړي حکم شان سره راځي ربیع په عربی کې ویل شي بهار او سپرلی ته په ټوله دنیا باندې خزان پروت خزان او خزان څه ته وایي بې نوري نو چې حضور کله دنیا ته راځي نو د حضور پاک د تشریف آورۍ نه مخکې په تمام جهان باندې خزان پروت دی خزان لکه نن چې به دې ملک باندې خزان پروت دی خزان باران نشته او الله دې د دې ملک او د دې وطن حفاظت وکړي او مونږ د خدای په عذاب او په پکړ کې دا منګایي دا د دې قوم د نوجوانانو بیروزګاری دغه سودا موضوع نه کوم
پرون ما ته دا پته ولګېده چې ټماټر په 80 روپۍ کیلو دي 14 ټکه مشران درانه سیرونو مونږ سپک یو سپک نه کیلوګان راووته مشران د حیا خلکو نه سودا به د کاغذ په لفافه کې درکوله دالې مجي صاحب د خدای پاکو بخي هغه له خلکو د دې سړو کپړو نه ګوتې جوړې کړې ولې به وروړي هغه په دا کپړې پاکل ګوتو په سودا ورکړي دې ته جزاء من جنس العمل زمون حیا لړه نه پلاستیک راو رسید او زه هغه مشران درانو نو درنی شړې او بیا کاګانې شړې ابل شمه په ثوابې کې په یو سیرت کانفرنس کې مې زمون د اکابر او ځان نشان مې حضرت مولانا سید شاه منصور امیر المؤمنین فی التفسیر فنات التوحید بلبل توحید په میدان د روحانیت کې د خپل دور قطب الارشاد صادر به پسرو د صادر د پاسه به کاګانې شړې و په لار کې براته لار کې خیسته ښکاري چې د کور برود دی خوجرو خلق به ادري د حیا خلقو درانه خلقو نو حضرت مولانا چې به د کور رو دا خلق به ادري سټاند مخکې چې به ته یو خوا بل خوا دکاندارانو په خپل دکانونو په یو خوا به په ډپو بل وخت او بدرېدل مولانا صاحب به تیر وخت مخامخ اجره وه هغه خلق به ودرېده مولانا صاحب چې به راتل دغه پیزار وي داسې به نه راته داسې به راغی داسې هغه ځای به یې پیزار ویسته بیا به داسې راغی خپل ځای ته سبق ته طلبا به ټول ودرېدل ولاړ د عزت خلکو د عزت دې دور کې د عزت جنازه وته دې کې د حیا جنازه وته دې کې د انسانیت جنازه وته د نن 400 کاله مخکې علامه علي قاري وی هذا زمان السکوت هذا خاموشي زمان وملازمه البيوت او پکور کې د ناس زمانه ده والقناعت بالقوت الى ان يموت هغه قناعت بالقوت د گزارې قسم چې تر مرګ ورسیږي او بیګامي ملګرو ته دا مې استاد په سبق کې دا خبره وکړه وی د پخوانې زماني یاري ګڼم د پخوانې زماني یاري ګڼم ټګو خېږي حافظ الپوري وي د پخوانې زماني یاري ګڼم ټګو خېږي سپین مسلمان را تخکاریږي ناګاه برګو خېږي فناب د مهر فراکاګم پتما د باز چې ورنږدې شم باز نه وي لګ لګ خېږي دا هغه دور حکیم الامت حضرت ثانی فرمایي علماء ته دا خپل ذهن ماج کې او جوړ کې چې د دې خلکو د لاسه به ما ته خیر نه رسي سوا د شر نه یا علماء طلباء ته خطاب کړی دی وی خپل ذهن جوړ کې چې د دې خلکو د لاسه به ما ته خیر نه رسي د دې خلکو د لاسه به ما ته عزت نه رسي سوا د بې عزتۍ نه نو کله چې ستا دا ذهن دقسې جوړ شو نو که بیا هر څه راځي څه پروا به دې نه ځان له دې ذهن جوړ کړی دی نو حضور پاک تشریف وړي په داسې دور کې قربان عائشہ صدیقہ وی حضور داسې د بې غیرتۍ په دور کې تشریف وړي خلکو په خپلې ښځې هڼ تڼ هلکانو له لېږلي
چې بچی خولي روي حضور د داسې بې غیرتۍ په دور کې راغی خو په خپلو تعلیماتو سره صحابه د غیرت په لوړ مقام باندې فائز کړل او صحابو ته غیرت وکړو صحابو ته حیا وکړو صحابو ته اخلاق وکړو صحابو ته مشر او کشر وکړو صحابو ته خپل او پردي وکړو نو د میاشت ته ویل شي ربیع الاول ربیع ویل شي بهار او سپرلی ته پټول کائنات باندې خزان پروت ته خزان او چې کله محمد رسول الله تشریف راوړو پټول دنیا باندې بهار او سپرلی راغی چې پټول دنیا بهار او سپرلی راغی یو هندو شاعر مسلمان نه یو کتاب دی بہر زبان بہر زمان نور میرٹھ ہندوستان کی لیکل 326 غیر مسلم شاعرانی لیکلی دی ہندوان سکان ڈوگرا داخل 326 چې د حضور پاک په شان کې د حضور پاک ستاینه کړې ده او نعت ویلي او د حسان بن ثابت رضی الله عنه نه علاوه په صحابه کرامو کې 34 صحابه دي چې دی به د حضور پاک نعت وی جگنات آزاد د هندوستان قومي شاعر دی هندو دی هندو لکه د پاکستان چې علامه اقبال قومي شاعر دی دا جگنات آزاد هندو په هندو ملک کې د رحمت للعالمین تعریف دی او نعت دی وہ نشانی نور گمتا نشانی نور گمتا دا شیر بن که دا محمد رسول اللہ تعریف کو مودا اللہ بندہ ساتھ دا محمد رسول اللہ دا تعریف و دا عظمت نا لدی عظمت سے ذکر خدا مسلمان تباش تباہ اگر اندو شاعر و اندو وی نشانی نور گمتا اور ظلمت کا بسیراتا کہ دنیا کے افق پر دفعتن سے لابی نور آیا پٹھول دنیا دا کفران دے روا درانا درس نو ناصافا دا آسمان پا کنارہ باندے پٹھول دنیا باندے دا ہدایت رانا رالا ہندو ہندو نوی نشانی نور گمتا اور ظلمت کا بسیرا سا دا اشعار پا ثوابے کے بلد مولانا محمد علی سے پا مدرسے کے طلباء پا یو نارو باندے شروع کرا میلت پیتا سو پویا ہے اور بیا سے وہی حقیقت کے خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا حقیقت کے خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا دنیا تا حقیقت بیان ان کے نذیر راگے و بشیر راگے نذیر و شاعر بلوم وہی نذیر کہیے بشیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے وہ جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے وہ میرے آقا کی زندگی ہے کمشیچ پا قرآن کریم کے قال دیں
فذات اطهر د مسلم حضور پاک کی سشی دے اگا حال دے او کم شی چې په ذات اطهر د محمد رسول الله کې حال دے اگا په قرآن کریم کې قال او وینا ده او بیا د هندو سے ہوئی وہ شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا ہندو دا ختم نبوت قائل اور بیا سے ہوئی ویسا ابر رحمت بن کر کہ رحمت للعالمین آیا رحمت للعالمین آیا نو دی میاشت تربی ویلی شي زکه په ټوله دنیا خزان پروت خزان او حضور پاک تشریف راوړو په کل کائنات باندې بهار او سپرلی راغی اوس د مسلمان په زړه کې چې د محمد رسول الله عشق او محبت پروت دی په دنیا کې به بهار او سپرلی دی په ځنکدن کې به بهار او سپرلی دی په قبر کې به بهار او سپرلی دی په میدان محشر کې به بهار او سپرلی دی په جنت کې به بهار او سپرلی دی خزان کې نشته حاجی محمد امین صاحب وی کنه د حاجی صاحب ترنګ دی د ګلستان بلبل فنا فی الرسول چې پسر یې ستا د زلفو سورې نیوي چې پسر یې ستا د زلفو سورې نیوي کمړ نه دی په ژوندو کې حساب نه دی کمړ نه دی په ژوندو کې حساب نه دی چې پسر یې ستا د زلفو سورې نیوي کمړ نه دی په ژوندو کې حساب نه دی او بیا څه وایي حاجی محمد امین صاحب وی د عرش په لوړو منارو دی د عرش په لوړو منارو دی خپل عالم ولاړ وي دلته د یار د مخ په شمع سوځېدل مزکه دلته د یار د په مخ په شمع سوځېدل مزکه نو چې په چا کې د حضور محبت راغی نو څه بهار او سپرلی پرې راغی اوس راشه په دې دور کې موجودو مونږ به دې کتابونو کې دا فضلا دواړه ده حقاني فضلا زمانې چاپېره ناست مونږ به بخاری مقدمه کې په دریمه صفحه لیکلي دي چې د امام بخاری رحمت الله علیه د قبر نه خوشبوئی پورته شوه د مولانا احمد علی لاهوري د قبر نه خوشبوئی پورته شوه 2 کاله مسلسل روانه وه او یو جدا شانو حافظ صاحب خور راواغستی حافظ صاحب خور راواغستی د په لاس کې راغه خورونه جدا خوشبوئی خاطا او د په لاس کې راغه خورونه جدا خوشبوئی خاطا ولی په مختلفو پیلوګانو کې د محمد رسول الله سره عشق او محبت نو اکرن پس مرنام چڑھاو دے پا قبر کی بہار اس پر لے دے موسیٰ خان بازی رحمت اللہ علیہ چوپات لاہور جامع اشرفی شیخ الحدیث قبر کے خودے سے خوشبوئی شوروش پر جامع اشرفی محتمل خوب کی ہیلی وی ارے موسیٰ خان بازی چا قبر کے خودے تا دے ایمان لاہوری مولانا احمد علی لاہوری یاد دا ذکر دا قبر نے خوشبوئی خطا وی حضرت تعجب کی بات نہیں دا خوشبودار نبی سر کے سمر ٹچ کے گئے دمر گوئی ادھر نہ خوشبوئی سی
دا د الفوائد المکیه برکات چې ما د حضور په صفتی نومونو دا کتاب لیکلی دا د هغې برکات 805 صفتی نومونه د حضور پاک په هغې کې لیکلي او زمونږ به دې دور کې یو عظیم شخصیت ځکه کله کله تقریر مونږ د طوطیانو یاري کړي د حدیث یار د یو طوطي جنازه 30 اکتوبر دی د خالی روز ده د جمعې مونځ ورکړه مونځ ادا کړه بیا 4 خطونه ولیکل یو خط مولانا سیم الحق صاحب ته چې زما په بدن څومره ویښته دي د دې نه زیات ستاسو په ما احسانات دي او د دې احساناتو سله دی الله تاسو له استاد بجوړه دی بل لا کما علی شان جماعت چې اکوړي کې دې طرف ته اړې کې بسونو دیږي دا ورته یو صاحب جوړ کړو بل ورته د کور سره نږدې دغه کړي چې داسې پمیان راځي نو لار مختصر ده خو مولانا چونکې کمزور شو نه په لویه لار براته نه په ګاډي کې براته د دې وجې هغې نوجوان وله په کلي کې د کور سره ځمکه واغسته نو نیم جومات ته او نیم یې وله قبرستان کړ نو مولانا شیر علي شاه صاحب نور الله مرقده د خالي په ورځ باندې 11 جنازه کېږي زه د وخته ووتم د کوره حکیم آباد ته چې ورسېدم ګاډي یو بل پسې ولاړ دی روډ بلاک دی کوز شو ما سره حافظ اسرار ما دی کاکاجي داسې تللی زه کوز شوې مې چې داسې ناستې جنازې له رسېدی شي مخکې شم یو هلک راغی په موټر سایکل یې کېنولم مرڅوک شو شا طرف ته دنیا یو سیلاب دی روان دی د موټر سایکلو د کفرو پیدل خلک روان دي بهار او سپرلی درته ښیم چې په مولانا شیر علي شاه باندې په حیات او زندګۍ کې بهار او سپرلی په زنکدن کې په سپرلی په جنازه کې سپرلی وی یقین نہ آئے تو کفن اٹھا کر دیکھ لینا یقین نہ آئے کفن اٹھا کر دیکھ لینا میرا جنازہ تیری برات سے اچھا ہے تالا برات نہ بسما جنازہ شانی 15 کلومیٹروں کی جنازے کیږي جنازې ته چې ورسېدم دې خوا کې پمپ یو موټر سایکل باندې کېناستم علامه عبدالقیوم حقاني لک راولېږه مې د دې ګوټنې راته تکلیف دی بر در خطې نه شم جنازه وشوه 15 کلومیټرو کې خلک په کوټو ولاړ دي په موټر سایکل ولاړ دي پلین کوچو کې ولاړ دي په بسونو کې ولاړ دي انیت د جنازې ته جنازه وشوه ما ته د اسرار وی زکه کاږي مې نه د غیرت نه خلاف مې بل رستم ته زمون په وینا راغی امې چې تقریر کوله تقریر نه مخکې تاسو رنګ درکو اشاره وکړه چې کور ته رنګ ورکا چې تیار کی دل ته چینس کم انت بچیس کم انت بلګا سټای کوم مې 2.5 غنټې حساب هغه شخصیت چې مسجد نبوي کې سوار لسکاله درس د قران پاک ورکړو سوار لسکاله اصل لسکاله د امام کعبه ترجمانی کړو مدینی یونیورسيټي کې سبق ویلو د مدینی یونیورسيټي نه پی ایچ ډی کړی و او د دیوبند ثاني دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث خبر را نوږدي بل ور پس ثوابه کې تقریر ته چلم یو عالم د دې چچ راغی ما سره لاس نو داسې لکه پیجنګلو ولا خمانه پیجنګ ناغا چونکه دا چې مې ما ته چې مې کلمو کې اصله ملاقات وی لیکن گفتگو مې خبر ما په سن 56 کې حقانیه کې دوره کړې ده کله کله ما د مولانا شیر علي شاه صاحب نه شریکه یو کافیه ویلو
بیا په مدینه منوره کې د حضرت درخاستی نه مسجد نبوي کې دوره ترجمه کړې ده او د حضرت زکریا صاحب نه مې په پنډۍ کې بخاري ویلې چې دی راغلی یو میاشت د قیام خبره مې دی پورې کوله چې د مولانا جنازه وشوه 5 کیلومترو قبر ته لاړو خبره دا کوم بهار اوس پدیتا یو د مصری باندې یو بزرگ عالم مشر تقریر کولو یو نوجوان پاسید زیات لمبه غراغي او په قبر چې تلاوت شي په قبر به تقریر هغه کوي ما صاحب دوی چې دا شيوخ زما استادان ناسي دا د ادب او د انسانيت او د غیرت نه خلاف ده ماته دی وی میخه چې په قبر ودریم تلاوت تا سرتا د قبر نه د موتیانو ګلونو خوشبوئی شروع شوه یو خبر خوانو کتل چې کېدی شي په لاش او په بدن د مولانا د موتیانو ګلونو پراتو هغه دلته یخي درک نه لګیدو وګمه پورته کېده دا ستاد کلی حافظ باسط ناس دی پټوله اکوړي کې ماسختن دی رنگونه کول چې پټوله اکوړي کې خوشبوئی ده لارې کوسي ډکې دي از حضرت مولانا صاحب د قبر نه خلک خورې تختی دته خپله خورې راوړلې دي اما ته زه ته راوړې اکه د موتیانو د ګلونو هغه خوشبوئی ته خطا اوی تبرکن مې د خپل پلاک په قبر واچولي دا بهار او سپرلی دی رحیم الله یوسف زئی په مشرق کې د ادارین لاندې په مضمون لیکي ایک عالم کا جنازه وی داسې جنازې خو مونږ په تاریخ کې د شاهانو نه وی لیدلې د شاهانو کومه جنازه چې دا غوښ 5 کیلومترو کې او د اټک نه فبو پور روډ 15 غنټې بند دی ستاسو خبر غوږی 15 غنټې بند دی نو د میاشت ته ربی وی بهار او سپرلیتا څومره چې د محمد رسول الله باندې درود لولي دومره به در باندې بهار او سپرلی راځي څومره چې د یو سیاسي لیډر زنده‌باز وي ناغه دي سینې ته رانیږدې کوي چې دا زموږ ډېر خبر کار دی درود لولا چې د میدان محشر په الیکشن کې دی محمد رسول الله سینې ته نږدې کې چې دا زما یو بهترین عاشق دی عاشق او په قبر کې حاجی محمد امین سوی وی چې فرشت په قبر کې فرشتي راشي سوال جواب د پاره ورته ویما ز غلام محمدی ما ورته ویما ز غلام محمدی ما امام نصفی زمو شرح عقاید یو کتاب دی د دې دا صاحب چې کې خود ش قبر کې بهار اوس پر دې ته وګورا فرشتو ورته مر ربک دو خاندل ورته مولانا ثانوی لیکي په عربی کې په نثر کې جواب درکم که په نظم کې د ایمان سپر پاور قوت بهار او سپرلیتا د محمد رسول الله د عاشق وی په نظم کې درله جواب درکم کو په نثر کې فرشتي حیران شي وی په نظم کې وی ربي الله لا اله سواه قربان ربي الله لا اله سواه محمد النبي مصطفاه مصطفى جواب ولا بشیر دا بهار او سپرلی دی نو رحیم الله یوسف زیوی داسې جنازې خو په تاریخ کې د شاهانو نه دي شوي د شاهانو خو دې خلکو ته پته نشته چې دې اکابرو زمونږ باندې بهار او سپرلی دی نن لړ شه حقانیته مولانا مغفور الله صاحب ته وګوره ویل چیر کې براشي دارالحدیث ته خو حشاش بشاش چهره د سوارلسو کالو د الګ غونځ کې
په چهره کې څه دی بهار او سپرلی دی دیر بابا جي ته وګوره چې طلبه د لاسونی سي دارالحدیث ته راغی خو چې چهرې ته ګوري نو بهار او سپرلی دی مفتی سیف الله صاحب ته وګوره بهار او سپرلی دی مولانا سمیع الحق صاحب اتیا کاله په عمر کې د الف په شان په پاڼو پورته راخېږي او چې ترمذی ته کینی چهرې ته ګوري بهار او سپرلی دی الله دې پتاوسو په مونږ باندې د محمد رسول الله د عشق او د محبت بهار او سپرلی راولي الله دې زموږ د مردگانو په قبرونو کې بهار او سپرلی راولي اوس خلوص دل سره یو ځل الحمد دې ځله په هو ولې هغه ثواب مرحوم توبه خو دې